یو الک نوی واده کړی دا یو ډېر لوی محدث تیر شوی دی ابو زرعه ورته وایي دا 3 کسان دي ابو زرعه ډېر لوی محدث و د الک به سره کېناستېده او سبق به یې ته وی حدیث به یې ته زده کول نو د الک نوی واده وکړو نو دی به ناوخته ته کور ته نو ښځه به ورسره روانه وه چې تا ته زه ویښه ناست یم دروازه زنځیرول غواړي دروازه بندول غواړي نو په وخت راځه کور ته چې زه دا کټ پوزې درته برابروم او دا ور زنځیروم تا ته تر کومې پورې ویښه به ناست یم یاره جي استاد جي سبق ویم که یو ورځ دا هلک لږ لیټ راغی چې لیټ راغی نو ښځه ورته غوسه وه خو هسې هم خفه و چې دا لیټ دی نن راغی نو ډېره زیاته غوسه وه ته دومره ناوخته راځي او لیټ راځي او تا ته استاد څه ښیي تا ته د ښځې حق نه ښیي تا ته د بچو حق نه ښیي دین درته نه ښیي عمل نه کوې هسې لګې یاره ښځې زما ډېر قابل استاد دی د حدیثو ډېر لوی پوه استاد دی او هغه نه څه علم زده کوم د خدای نیکبختي خیر دی کله وختي او کله ناوخته خو ښځه غوسه وه بعضې وخت کې ښځه هم تیزي وکړي نو چې ښځه تیزي وکړي او سړی هم تیزي وکړي نو بس داسې ده لکه چې په اور د تیل ور واچو د ښځې د خاوند قانون به دی چې که ښځه کله تیزي وکړي انسان د غوسه ښځې له هم ورځي نو سړی دې غلی شي دې دې ورته ځان نه رابرغوي او که کله سړی غوسه وکړي او تیزي وکړي نو ښځې له دې پکار چې ځان ورته رابرغ کړي ادې لږه نرمي کوي بس هغې به ټول عمر غوسه کوله د سړي له هم غوسه وروله دې مو ورته غوسه شو چې غوسه شو ښځه نور هم غوسه شو ستا استاز په څه پوهېږي چې ته وایې زما استاز دی او د حدیث استاز دی خو جاهل دی هغه په څه پوهېږي چې دی ووایي بس سړی غوسه شو وی ښه که زما استاز ته 1,00,000 حدیث د پیغمبر علیه السلام نه یاد نو ته په ما په 3 طلاقو طلاقې بس چې دی ووایي نو بس ښځه خو دې وخت کې سړه شي که هسې خو نه سړي او طلاق خطرناک شي د دې نه به ګورې ځان ساتئ خبرې بنده و خیر دی غصه کوه خو طلاقونه به ځان ساتئ د ښځې ژوند هم تباه کړي او د سړي ژوند هم تباه کړي وی که زما استاد د 1,00,000 حدیث نه یاد که نو حافظ په یاد و یاد ترې په ما په 3 طلاقو طلاقې خو چې دی اورېدل به د ښځې غصه لاړه دا د سړیه څوک دی نه نو بس هر وخت هم لګیا ناوخته وختي ناوخته وختي نن دې زما استاز پورې نخرې وکړې خنداګانې دې وکړې بس سړی هم سوچ وکړو چې خدای دا مې د خولې نه څوک وکړه هسې به مې غصه کړې وه ډب به مې ایستی و دا خو واقعي که زما استاد ته 1,00,000 حدیث نه یاد نو ښځه طلاقه ده او 3 طلاقه دي دا بچي به څه کوي دا څه په غم واړېده شپه په غریبانانو په دواړو په سخته تېره شوه ښځه ورته دې مسئلې سره څه کوي بس وي مسله خو اسانه ده که زما استاد ته 1,00,000 حدیث یادي ته نه طلاقه او که 1,00,000 حدیث ورته نه یاد یو هم ورته کمي ته طلاقه 1,00,000 حدیث آسان کار دی ټول قرآن شریف تقریبا 6.5 آیتونه دي او حدیث د قرآن د آیت نه اکثر اوږدي بعضې دومرې دي نه لنډې وي خو اکثر د دې نه اوږدي ځکه حدیث خو د قرآن شرحه ده او شرحه اوږدی نو ته حساب لګوه چې 6.5 آیت یو قرآن دی نو 1,00,000 حدیثونه به څومره کتابونه جوړېږي چې سار شولاړ خپه دلګیر حضرت ابو زرعه ابو زرعه ته ځان لکه سیب یو وخت تپوس ته نه تا ته څومره حدیث یاد دي وایي زما په حدیثو کې دې څه غرض دی وایي صاحب ما ته جنجال جوړ دی ښځه را سره په جګړه شو ستا متعلق یې سپکه ووایي او چې دا په څه پوهېږي بس ما له غوسه راغله مې که زما استاد ستا ابو زرعه ته 1,00,000 حدیث نه یاد نو ته په ما په 3 طلاقو طلاقې اوس راته ووایه چې 1,00,000 دې یاد دي او که نه که نه یاد خو ښځه لاړه والوته او که یادي نو نه به الوځي امام ابو زرعه ورته وخندل ویې خندل ویې ښځه دې نه را طلاقه ښه ښځه نه را طلاقه ځه خپلې ښځې سره ناسته ولاړه کوه وی نه پوی مې کا وی ما ته د حضور پاک 9,00,000 حدیث یاد دي دې ته څه مرفوع وی او څه ورته موقوف وی او څه ورته مقطوع وی په دې نورو آثارو یا د حدیثو اطلاق طالبان پرې پوهېږي او دا تا چې 1,00,000 وې دا 1,00,000 خو داسې ما ته یاد دي لکه تا ته چې صورت فاتحه یاده ده
چې څنګه تا ته سورت فاتحه یاد ده دقه سره راته یاد دی وایه خواري کړې ده اوس که نه ده کړې زمونږ امام بخاري رحمت الله علیه فرمایي وی ما چې دا کتاب یاد لیکلی دی دا ما د 300,000 احادیثو نه چاڼ کړی دی وی ما ته 300,000 حدیث ته رسول الله مبارک یاد دی 100,000 صحیح او 200,000 غیر صحیح امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ته 600,000 حدیث ته پیغمبر علیه السلام یادو 600,000 دا خوارې کړي دي که دې علماو دې مولیانو خوارې نه وې کړې والله که دا دین مونږ ته رارسېدلی دې محنت وکړه دوی خواري وکړه صحابو د پیغمبر مبارک نه زده کړل